أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 200 آیات نمبر 200 دین مخی آیاتونو کی اللہ جل شانہ فرمائل چه وأعرض عن الجاهلين معافی کوا خود العفو وأمر بالعرف زان عدد کا د معافی سر ان خلق تا معافی کوا او د نیکه حکم کوا وأعرض عن الجاهلين او د جاهلانو نه اعراض کوا یعنی د جاهلانو د جهل جواب په جهل سره مو ورکو اوس دلته کې الله جل شانه فرمایي چې و اما ينزغنك من الشیطان کچری ورسیږي تا من الشیطان د شیطان نه نزغ وسوسه نفستعذ بالله نو تپنانی سپ الله تعالی سره نو چې کله جاهلان خبرې کوي او رواني وجاړي خبرې کوي نو انسان د غصه ورځي او انسان چې کله غصه شي نو د بیا د غصې اعلی درجه ته چې دی ورسي د بیا خوش او حواس کار نه کوي بیا په خپل ځان باندې نه پوي دوه سيزونه د سې چې بده کې د انسان عقل کار پریدي یو چې کله انسان باندې شهوت غالب شي د باندې شهوت غلبو کې نو د بیا ورستو دغه د دې نتیجې ته سوچ نه کیږي د نتیجې سره وځي بس د باندې بیا دغه ټیم کې د عقل چې کوم دی کار پرېږدي دی بیا نه پوهېږي په خپل ځان باندې دویمه غصه ده چې انسان ته کله غصه ورشي او د غصې چې کوم هغه د حد نه چې کوم تجاوز والا غصه وي د حد نه چې کوم تجاوز وکړي نو په دغه حالت کې بیا د انسان خوش او حواس کار پرېږدي او دی بیا ورستو د دې خبرې نتیجې ته سوچ نه کیږي چې دا گزار ورکوما د دې ورستو نتیجه به سره وځي زه دا ډس کوم د دې ورستو نتیجه به سره وځي نو دغه ټیم کې بیا د عقل کار نه کوي عام طور خلک چې څوک ډس کی څوک وجني څوک ولي نو دغه ټیم کې مکمل د غصې هغه اعلی درجه ته رسیدلی دغه ټیم کې د ذهن کار نه کوي ورستو دی بیا لاسونه مرودي نو چې کله د جاهلانو جهل تعالی غصه درولي نو دا غصه د اصل کې د شیطان نه ده غصه تاسو چې کوم سړی غصه شي ګوره دا وګونه بسري مخې سور شي کیفیت د بدل شي نو اصل کې شیطان د انسان په دې وینه کې حلول کړي د وینه کې شامل نو چې کله د شیطان وسوسه واچي د وسوسې سره سور شي د دې وجنه چې کله سړی له غصه ورالي نو دا د شیطان هغه اثر دی او شیطان د ور نه دی نبی علیہ السلام او قتل یو دو کسان یو بل سره اړم دي جګړه ده یو به ډیر زیات غوسه شو نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما ته داسې کلمه معلومه ده چې هغه څوک د غصې په ټیم کې وایي نو غصه به یې ښه شي او کلمه ودا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
زه پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي. نو هغه کس دا خبره واورېده دا کلمه یې وویله چاله چې غصه ورغلې وه نو هغه غصه چې کوم دی مړه شوله جنګ ختم شو. نو چې کله انسان ته غصه ورشي نو پکار ده چې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د شیطان اثر دی او شیطان د اور نه دی نو اور په څه باندې مړ کېږي په اوبو باندې مړ کېږي نو کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وی او بیا دی اوبوس کی غصه به یخ شي. او دریم اور کې دا خاصیت دی دا لمبه په بره باندې زور کوي نو دا سړی چې ولاړ دی او دله غصه ورغنه شریعت وی دی کینی او کو دې ناست نو دې سملی چې دا غصه چې کوم دی یخ شي. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ویل. دویم وبسکل څوک چې غصه شي وبو ول راوړل یخ وبول ورکه دا غصه به یخ شي. او دریم چې دې په حالت ته ولاړه کې نو دې کینی ځکه اور په بره باندې زور کې د شیطان دیګه ورکړی ده نو دې کینی او کو دې ناست نو دې سملی نو غصه به الله پاک یخه کی او دې به دغه شر نه چې کوم دی محفوظ پاتې شي. نو فرمای و اما ينزغنک کچری ورسیږي تا ته من الشیطان د شیطان د طرف نه نزغن وسوسه نفستعذ نو ته پناه ونیسه بالله په الله تعالی باندې انه بشک هغه الله تعالی سمیع علیم سمیع اوریدونکی دی علیم او پوه دی. ان الذين بشک ها کسان ان الذين اتقوا بشک ها کسان چې هغوی او یریدل د الله تعالی نه اذا مسهم یا ان الذين بشک ها کسان اتقوا جغوی تقوا اختیار کړه او یریدل اذا دغه ټیم کې مسهم ورسید دوی ته طائف وسوسه من الشیطان د شیطان د طرف نه تذکروا نو دا خلق یاد کی الله تعالی لرا تذکروا دی یاد کړي الله تعالی لرا فاذا هم مبصرون نو ناګهان دوی سوچ فکر والے شي فاذا هم نو ناګهان دوی مبصرون سوچ فکر والے شي د دې سترګې وغړيږي. ان الذين اتقوا بشکها کسان چې تقوادار دي اذا مسهم هر کله چې ورسیږي دوی ته طائف وسوسه من الشیطان د شیطان نه نو تذکروا دی الله تعالی یاد کی د الله ذکر کی تذکروا مطلب دا دی چې د الله تعالی ذکر کی نو دې سره ذاکر شي. دویم معنی دا ده چې تذکروا دی ځان ته آخرت را مخه ته کی د آخرت جزاء او سزا او دی چې غصه شوی نو دی چې کله د خپل غصه استعمالی د دغه په انجام باندې سوچ او فکر وکي نو غصه یې خشي فاذا هم نو ناګهانه دوی مبصرون سوچ فکر والے شي سترګې وغړي. کم چې تقوادار دي او دوی د شیطان سره وسوسه ورواچي نو دی فورا د الله تعالی ذکر شروع کی یو د الله تعالی ذکر شروع کی. دویمه دا چې دی د آخرت چې کوم جزاء او سزا ده پاغه باندې سوچ او فکر وکي سوچ او فکر وکي نو په دې نتیجه باندې ورسیږي چې دا کار خو زمون غلط چې کم مونږ په غوسه کې کو نو دینا غه نسترګي وګړي دا کار نه ورستو شي دا تقوادارو صفت. دویم قسم کسان هغه دي چې و اخوانهم او رونه د دوی و اخوانهم رونه د دوی رونه د شا و اخوانهم رونه د شیطانان یمدونهم دوی راګاږي هغې لره دا شیطانان راګاږي دا خپل رونه فی الغی په ګمراهۍ کې ثم لا یقصرون بیا دوی کمی نه کوي ثم بیا لا یقصرون دوی کمی نه کوي نو دا یقصرون کې چې کوم ضمیر دی دا اخوان ترونو تراجع دی نو لا یقصرون د شیطانانو دارونه کمی نه کوي په بدای کې بیا به معنی دي شي چې د شیطانانو دارونه کمی نه کوي په بدای کې شیطان رونه دي شیطان گمراهی طرف تراکاږي دا مخه ته کوم صفت تیر شو دا خو د متقینو صفاتو چې دي د شیطان وسوسه ورواچي نو فورا دی د الله ذکر شروع کی او د آخرت په انجام باندې سوچ وکړي دغه کار جزاء او سزا را مخه ته کینو بس غصه مړ شي او کوم غلط کار شي هغه ونکي. دویم د شیطانانو رونه دي نو هغه د شیطانان د خپل رونه گمراهی طرف تراکاږي نو ثم لا یقصرون
نو دې کې د کم ضمیر چې دی دا اخوان رونو ته راجع دی نو بیا به معنی دا شي چې د دې شیطانانو د رونه په گمراهۍ کې په غلطو کارونو ګناهونو کې کمی نه کوي یا دا یقصرون کې چې کم ضمیر دی نو دا راجع دی یمدونهم شیاطینو ته شیاطینو ته راجع دی نو بیا به معنی دا شي چې دا شیطانان په وسوسو اچولو کې دی گمراهۍ کې راخکو طرف ته پدې کې کمی نه کیږي په مخ دی گمراهۍ طرف ته راکاږي په گمراهۍ کې اچي د دواړه معنی چې کوم دی ټیک دي و اخوانهم او رونه د دوی یعنی رونه د شیطانانو یمدونهم دوی راکاږي د خپل رونو لرا فی الغی په گمراهۍ کې ثم لا یقصرون بیا دوی کمی نه کوي په بدای کې یا دوی کمی نه کوي په گمراهۍ کې و اذا لم تأتهم او هر کله چې تارانه وړه دوی ته بآیت معجزه یو نخه و اذا لم او اذا هر کله لم تأتهم چې تارانه وړه دوی ته بآیت چې ترانه وړي دوی ته بآیت معجزه قالوا دوی وی لولا جتبیتها ولدي پیش نکړه معجزه د خپل طرفنا ولدي د خپل طرفنا معجزه مونږ ترانه وړله اصل کې مشرکین مکه او با د نبی علیه السلام نه د خپل خواهش مطابق معجزې طلب کولی کله به ورته اسمان ته ولار او کاغه باغې باندې وخېجا بس دغه پسړه کې چې کوم خبر راتله وې دا موږ ته پیش کا چې دا ته موږ ته پیش کې نو موږ پتا باندې ایمان راوړو نو د دې لپاره خو تشتا قرآن پورو کنه چې قرآن هدایت هم دی معجزه هم د نبی علیه السلام او الله ورله چیلنج ورکړ چې فاتو بسوره من مثله ودعوا شهداءکم کو تاسو ناران یې نو د دې قرآن د وړو کې صورت په مثل باندې یو صورت خورا وړای کنه او خپل ټول مددګاران راو غواړي نو دې لپاره دا پوره وا خدا اسی د نبی علیه السلام تنگول لپاره به دا خبرې کولې فرمایشي معجزې به غوښتلې نو دی به نبی علیہ السلام ته کله یو معجزه مه ته کوله کله بل دا کار وکا نو دی کې الله پاک فرمایي و اذا لم تاتهم هر کله شهر تارانه وړ دوی ته به آیت معجزه د دوی د خواهش معجزه قالوا نو دوی ول لولا جتبیتها تول نه پیش کوي معجزه د خپل طرفنا قل فرمایو دا ای باغ حبیبا انما خبر ادا د بل ردا اتبع ز اتباعكما ما د هغه سو یوحا چې وحی کولی شي الی ما طرفتا من ربي زما د رب طرفنا نبی علیہ السلام تو فرمایل چې دا معجزه دا زما په اختیار کې نه ده تاسو ما ویلو چې معجزه او کرامت دا د انسان په اختیار کې دي معجزه دا فعل د الله او کرامت فعل د الله وي خو د ولی په لاس باندې چې یو هر عادت کار ظاهر شي نو هغه ته مونږ کرامت وایو دا د ولی د عزت لپاره او معجزه چې د پیغمبر په لاس باندې هر قیادت د څه کار چې دا غینه انس او جنس عاجز وي معجزه سمانه چې دا غینه انسانان او جنات عاجز وي دا شان د کار کولونه د څه قسمه کار د پیغمبر په لاس باندې ظاهر شي نو دې ته معجزه ویل شي نو دا معجزه فعل د الله یعنی دا الله د طرف نه او د پیغمبر په لاس باندې الله ظاهري نو نبی علیہ السلام د الله فرمایش دي خلکو ته وایا چې اتبع ز اتباعكم ما ده هغه یوحى الی من ربي چې وਹੀ کولی شي ما طرف ته زما د رب طرف نه زه هغه فابندې مې خپل باندې معجزې نشم پیش کولی هذا بصائر دا د اوخیارتیا خبرې دي من ربکم استاسو د رب د طرف نه وهدن او دا قرآن هدایت دی ورحمت او رحمت دی لقوم ده قوم د بار یؤمنون جغی ایمان لري واذا قرئ القرآن یو دا قرآن هدایت هم دی او دا رحمت هم دی او دا معجزه هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د معجزه چې دا تر قیامت پورې ده دا دوه قسم معجزې د نبی علیه السلام دا د مرنه پس چې کوم دی باقی دي واذا قرئ القرآن او هر کله چې لوستل شي قرآن فاستمعوا نو تاسو وګدای له دې قرآن ته وانصتوا او تاسو چپکیږئ لعلکم ترحمون د پاره دې چې تاسو باندې رحم وکړي شي نو قرآن دا د هدایت کتاب دی چې کله قرآن لوستل شي نو په سامعینو باندې لازمه ده چې دوی ورته غوږ کیږي او قرآن ووري چې کله قرآن لوستل شي کو هغه مونږ کې لوستل شي
کو د مونږ نه بهر لوستلی شي کو د قرآن درس وي لکه څنګه چې مونږ د ترجمې او تفسیر په شکل کې کو کو داسې نو دې ته غوږ کېښودل دا واجب دي اورېدل دا واجب دي ځکه قرآن کې الله حکم کړی چې فاستمعوا دا امر دی او امر د وجوب د پاره راځي او خبره واجبي چې کله الله حکم وکړي نو د الله د حکم نه خبره واجب کیږي نو الله فاستمعوا تاسو غوږ کېږدئ وانصتوا او تاسو چوپ شئ لعلکم ترحمون د پاره دی چې په تاسو باندې رحم وشي نو چې کوم کافر دی قرآن ته غوږ دی نو ممکنه ده چې الله جل شانه ته هدایت نصیب حضرت عمر او ابو جهل دا دواړه به نبی علیه السلام چې کله قرآن لوستو حضرت عمر رضی الله عنه غوږ کېښودی او پیره یاره چې دا څه وي چې دا کلام واورو د هغې اثر دا و چې الله جل شانه ته هدایت نصیب کړو چې نبی علیه السلام قرآن لوستو نو ابو جهل ورته وی وګونو کې ګوته کېده دا کلام مه اوره دا جادوګر کلام دی د غوږونو کې ګوته کېښوده نو قرآن وانه اورېدو نو حضرت عمر رضی الله عنه د انصاف په غوږونو سره قرآن واورېدو الله ورته هدایت نصیب ابو جهل قرآن وانه اورېدو نو الله ورته هدایت نصیب نکو نو دا چې قرآن کله لوستلی شي نو په سامعینو باندې دا خبره لازمه ده چې دی به قرآن اوري او دی به چوپ کیږي او د دې ځنه امام ابو حنیفه رحمه الله دلیل نیولې دی امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې په مونځ کې کله امام قرأت کوي سامعین به چوپي دی به سوره فاتحه نه لولي سامعین به چوپي دی به سوره فاتحه نه لولي بلکې دا مقتدیان به خاموش او چې څوک سوره فاتحه لولي دغه باره کې ډېر وعید راغلی دی حضرت سعد رضی الله عنه فرمایي چې څوک امام پسې الحمد وایي نو د هغه خوله د اور نه ډکه کړي شي او دا خیري اتیو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کړي دغه رنګي حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې من قرأ خلف الامام فلا صلاة له حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې چا امام نه ورستو امام پسې سوره فاتحه ولوستله د مونځ نه دی شوی دغه رنګي حضرت ابوبکر موسی ابن عقبه رضی الله عنه د نبی علیه السلام فرمایي چې نبی علیه السلام به منع کوله چې چا به سوره فاتحه امام پسې لوستله نو منع به کوله چې داسې مه لوله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلق منع کو حضرت عمر رضی الله عنه خلق منع کو او حضرت عثمان رضی الله عنه خلق منع کول چې امام پسې سوره فاتحه ملوله دا به په جهري مونځ کې کو په سري مونځ کې په دواړو کې منلوله او دا چې کوم دی مصنف عبدالرزاق کې پس جلد دویم او صفحه 139 کې لیکلي چې دا څلورو واړو صحابه خلفای راشدینو هغه خلق منع کړي چې تاسو به امام نو ورستو سورې ځکه چې قرآن کې الله فرمایي چې فاستمعوا تاسو واورئ غوږ ورته کېږدئ وانصتوا او چپ شئ چې تب امام دلته کې سوره فاتحه شروع کړي دا سورته شروع کړي اته الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تاغه به چې کوم دی سوره فاتحه وای یا به چې کوم دی قرأت وای نو دا خو تاغه ته غوږ نګدي او کوته دا ډوخیر دی غوږ کې دی په جبه باندې وای خو دلته کې دویم حکم دی چې وانصتوا چپ شئ تاسو خو چپ نشوي او حدیث مبارک کې راځي چې من کان له امام فقراءه الامام قراءه له من کان له امام د چا د پر چې امامي فقراءه الامام قراءه له نو د امام قرأت د مقتدیانو د بار قرأت نو چې امام قرأت کی نو دا څه لکه مقتدیان چې په خپل باندې قرأت کی نو مقتدیانو د بار دا اجازه نشي چې د امام نو ورستو قرأت کی واذا قرئ القرآن او هر کله چې لوستل شي قرآن فاستمعوا تاسو غوږ کېږدئ له دته وانصتوا تاسو چپ شئ لعلکم ترحمون د پاره دی چې په تاسو باندې رحم وکړي شي واذکر یاد کا ربک خپل رب لرا فی نفسک په خپل زړه کې تضرعا په عاجزۍ سره وخیفه او په ویرې سره ودون الجهر او کم د جهري قولنا او کم د جهر قولنا ودون الجهر من القول ودون الجهر او کم د جهر من القول قولنا نو تاسو ذکر چې کم دی پس زړه کې کوي دلته کې حکم دی چې تاسو ذکر وکړئ الله پاک یاد کړئ دا غي دوه طریقې دي یو خدا چې انسان بالکل خاموش ناشتي
جبه بند کړی دا او د خپل زړه ته سوچ کوي چې زما د زړه الله الله کوي او یادا چې د جبه بند کړی دا خو د الله په د مخلوقاتو کې سوچ کوي نور ته سوچ کوي سپوږمۍ ته سوچ کوي د الله چې څومره د قدرت نظاری دی هغې ته سوچ کوي نو یو قسم ذکر خدا دی دویم ذکر دا دی چې انسان په جبه باندې په دمه دمه باندې جبه خوځي او د الله تعالی ذکر کوي دا دویم قسم دی نو دل ته چې کوم حکم دی نو دا د دک ذکر دی چې تاسو ذکر کوئ په پټه باندې خو د دون الجهر نه مراد دا نه دی چې تاسو جهري ذکر بالکل مه کوئ د دون الجهر نه مراد دا دی چې تاسو کم د جهر نه کوئ کم د جهر نه هغه چغې مه وباسئ یو سړی الله الله کوي اعتدال سره میانه روی سره کې دی کې څه قباحت نشته دی خو یو سړی چغې شروع کی نو دلته کې بیا منع راغلی دغه چغو نه ځان باندې پیریان راولي او بیا د الله غه نوم سم نه ادا کړي خوځې خوله ربي او څه اواز غوندې ترې راوباسي نو دغه قسمه ذکر نه منع راغله البته کو یو سړی جهري ذکر کوي دومره په تیز اواز سره کې چې دی په خپله باندې اوري او خیر دی کو په جبه باندې ټول ناست وي او دی ذکر کوي خو چغې پکې نه وي صرف په جهر سره ذکر کوي خدای سره بیا خپل شرایط دي چې په داسې ځای کې وي چې خلکو ته تکلیف ورکول نه وي یو سړی قرآن تلاوت کوي نو دی بیا دغلته جهري ذکر نه کوي یو سړی په مونځ باندې ولاړ دی به جهري ذکر نه کوي بیا چې هغه ته تکلیف ورسي نو الله فرمایي واذکر ربک تاسو یاد کې خپل رب لره فی نفسک په خپل زړه کې تضرعا په عاجزۍ سره وخیفتا او په ویرې سره په عاجزۍ سره یاد کوي نشي الله استحضار وي الله دې مخې ته وي الله دې په زړه کې د الله دهان وي وخیفتا او په یری سره الله یاد کړي چې ما خو ډیر ګناونه کړلي او زما د اعمال خو ډیر زیات ناقص دي چې الله به زما سره سکي اخرت ځان د مخې تک دون الجهر کم د جهر نه من القول په خپل قول کې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بیره چې کوم دی د شپې لاړو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زید ابوبکر صدیق رضی الله عنه تلاوت کو ډیر په چپی سره دا غزنه راي حضرت عمر رضی الله عنه ته هغه ډیر په تیز سره تلاوت ک نو دواړه سار چې کوم دی راوغختل نو حضرت عمر رضی الله عنه او ابوبکر صدیق ته وی چې تا بیګا ډیر په دمه باندې تلاوت کو دا ولي ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرم عرض کو چې یا رسول الله ما د دې وجنه په دمه تلاوت کو چې ما کم ذات ته اورو نو هغه اوریدو حضرت عمر رضی الله عنه راوغختو ورته وی تا خو ډیر په تیز باندې تلاوت کو بیګا د شپې هغه او د الله پیغمبر ما خوب تخت او شیطان مې مزغلو زګم په دې زبان تلاوت کو نبی علیه السلام حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل ورته وی تلګ راکم شه لګ په دمه باندې تلاوت کو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل وی تلګ په تیز باندې تلاوت کو نبی اسلام ارسګ اعتدال اختیار کړل میانه روي اختیار کړل نه ډیر تیز او نه ډیر په دم دون الجهر من القول کم د جهر نه په خپل قول کې بالغدو سبا والاسوال او بیگا ولا تکم من الغافلین او مکیږه ته د غافلینونه ان الذين بشکها کسان عند ربک چې ستا د رب سره لا یستكبرون دوی تکبر نه کوي عن عبادته د هغه په عبادت کې یا د هغه د عبادت ستا د رب سره لا یستكبرون دوی تکبر نه کوي عن عبادته د هغه د عبادتنا ويسبحونه او دوی تسبیح کی د هغه وله یسجدون او هغه لره سجده کوي حضرت ابو هريره فرمای چې کله دا آیات نازل شو او د ابو هريره فرمایل چې څوک مسلمان د قرآن سجده وکي سجده په واجب شي لکه په مونږ چې واجب شوله نو دې سجده وکي نو شیطان چې کله دی ویني دا شیطان یو طرف ته کینی او افسوس او ارمان کوي چې افسوس ارمان بنی آدم ته د سجدې حکم وشو نو هغه سجده وکړه آدم علیه السلام ته نو د هغې د وجې نه د هغه دپاره جنت واجب شو ما ته حکم د سجدې وشو نو ما انکار وکړو نو زما دپاره ور واجب شو دا سړی دا شیطان افسوس او ارمان په دغه ټیم کې نو ان الذين بشکها کسان عند ربک چې ستا د رب سره دي لا یستکبرون دوی تکبر نه کوي عن عبادته د هغه د عبادتنا د هغه د عبادت باندې غاوره کیږي نه لکه زمونږ په شانتي صحابه
بدري صحابه او شغیب وفات کېدل په خپل ځان باندې به د نفاق یې راو چې اسنه زه منافق یم کنه صحابه کم خلق الله ته فرمایلی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله تاسو ناراضي او تاسو د الله ناراضي شئ دغه خلق خو بیا هم په خپل ځان باندې یریدل او مونږ د وسلور رکعات مونږ کو بیا په الله برید تاو زه مونږ گزار یم ما خو مونږ کو ما خو تلاوت کو ما خو درس کو ما خو دا وکړل ما خو هغه وکړل په دې خپل عبادت باندې بیا یریدل چې الله دا ستاسو د شان مناسب نه دي د خپل رحم او کرم په خاطر قبول او منظور کمزوري مونږ ډیر زیات کمزوري نو په خپل عبادت باندې تکبر نه کو چې بس خو 15 ټیم مونږ گزارې ما او صحابه په دین کې د خپل ځان نه اوچتو خلکو ته قتل او په دنیا کې به د ځان نه کم خلکو ته قتل نو چې کم سړی د خپل ځان نه په دین کې اوچتو خلکو ته ګوري او په دنیا کې د خپل ځان نه کم خلکو ته ګوري مطلب چې کم سړی دنیادار دی دغه خپل کور نشي زم الحمدلله مال الله خپل کور راکړي او په دین کې اوچتو خلکو ته ګوري نو دا سړی به الله صابر او شاکر جوړي نو صحابه په دین کې د خپل ځان نه اوچتو خلکو ته قتل او هغه ته به ځان در رسولو کوشش کوي او دنیا کې به ځان نه کم خلکو ته قتل چې ګوره د دې سړي کور نشته الحمدلله مال خپل الله خپل کور راکړی دی د الله شکر به ادا کو او په دین کې به مهد ترقی کوله او مونږه په دنیا کې د ځان نه اوچتو خلکو ته ګورو پلانګي یو بنگله جوړ کړل 1 کروڑ روپے به ولګو زو به 2 کروڑ لګو نو مونږ دنیا له زور ورکو او دین کې مونږ الحمدلله د سلور بنزونه کوم د سار د خونه کوم او دا پلانګي خو یو مونږ نه کوي نو مونږ بیا تکبر پیدا کیږي نو تکبر څه دی خپل ځان نه بل مسلمان کته غنل خپل ځان اوچت غنل دې تکبر ویل شي نو دی وجن الله فرمای ان الذين بشكها كسن عند ربك استاد رب سره دی لا يستكبرون دي تکبر نگی عن عبادته ده هغه د عبادتنا ده هغه په عبادت باندې ويسبحونه او دوی تسبیح کی ده هغه وله يسجدون او دوی هغه لره سجده کوي واما ينزغنك او کچری ورسیږي تا ته پاک حبیبا من الشیطان شیطان د طرف نه نزغن وسوسه دلته خطاب نبی علیه السلام ته دی خو مراد د مونږ ټول مسلمانان یو ښه نبی علیه السلام د شیطان نه محفوظ دی هغه معصوم دی پیغمبران خو خطاب نبی علیه السلام ته دی او مراد د مونږ ټول مسلمانان یو و اما ينزغنك کچری ورسیږي تا ته من الشیطان د شیطان د طرف نه نزغن وسوسه فاستعذ نتو نساء بالله لا سران رډلی شوینا انه بشکها سمیع اوریدن کې دی علیم او په دی ان الذين بشکها غسان اتقوا چې متقیان دي تقوا اختیار کړی دا اذا مسهم هرګل چې ورسیږي دوی ته طائف وسوسه من الشیطان د شیطان د طرف نه تذکرون دوی یاد کړی الله پاک لرا فاذا هم مبصرون نو ناګهانه دوی سوچ فکر واله شي ناګهانه د دوی سترګې وغړېږي و اخوانهم او رونه د دوی یعنی رونه د شیطانانو یمدونهم دوی راګاږي دي خپل رونو لره فی الغی په ګمراهۍ کې ثم لا يقصرون بیا دوی کمی نه کوي په دې بدۍ کې یا دوی کمی نه کوي په دې ګمراهۍ راخکلو کې و اذا لم او هرګله لم تأت و اذا هرګله لم تأتهم چې ترانه وړي دوی ته بآیة سمعجزه قالوا ندوی اویل بآیت فرمایشی معجزه قالوا ندوی اویل لولا جتبیتها تاول پیش نکړلا فرمایشی معجزه د خپل طرفنا قل او فرمایو د ای پاک حبیبا انما بشک خبر ادا د بل نه دا اتبعو زتابداری کوم ما د هغه سو حاچی وحی کولی شي الی ما طرفت من ربی د خپل زما د رب د طرفنا هذا بصائر من ربکم هذا بصائر دا د اخیارتیا خبرې دي من ربکم استاد رب د طرفنا وهدن او هدایت دی ورحمت او رحمت دی لقوم یؤمنون ها قوم د پر جاوی ایمان لري واذا قرئ القرآن هر کله چې لوستل شي قرآن فاستمعوا تاسو غوږ له هغه دا وانصتوا او چپ شي لعلکم ترحمون د پاره دې چې تاسو باندې رحم وشي واذكر ربك یاد خپل رب لره فی نفسک پسړه کې تضرعا فعاجز سرا وخيفه او بوير سرا ودون الجهر من القول او کم د جهرنا
من القول په خپل قول کې بالغدو سبا والآصال او بیگا ولا تکم من الغافلین او مګه د غافلیننا ان الذين بشغها غسان عند ربك جستاد رب سردي لا يستكبرون دوی تکبر نگی عن عبادته د هغه په عبادت کې ويسبحونه او دی تسبیح کی ده هغه وله يسجدون او هغه لره سجده کوي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك يا ارحم سجده ټول ملګریو کې ښه